بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو. زه عبید فضل یم. دا وخت د سوات چې کوم انټری پوینټ ته لنډا کې چک پوسټ باندې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا چې کوم وبا ده هغه په ټوله دنیا کې خوره شوې ده. متاثره خلکو کې ورځ ورځ اضافه راځي. مونږه پرون چې دی یو ریپورټ چې دی شیر کړی و نشر کړی و په هغې کې مونږ دا ویلي چې کم لنډاکي چک پوسټ باندې چې کم خلک راځي سوات ته راننوځي دلته چې دی کم سکرینینګ کم سیسټم چې دی هغه بالکل دلته نشته. دلته د سکرینینګ هغه اکوپمنټس چې کوم هغه د هیلث ټیم چې کوم ولاړو د هغې سره دغه سیسټم نه و دغه اکوپمنټس نه و. نن چې دی زموږ په هغه ریپورټ باندې ایکشن اخیستی شوی دی. هغه اکوپمنټس چې دي هغه دلته راغلي دي. دلته چې کوم د هیلث ټیم ولاړ دی باقاعده هغې ته هغه ترمامیټر یا نور داسې اکوپمنټس چې دي هغه ورکړی شوي دي. باقاعده څومره خلک چې سوات ته راننوځي هغه د هغوی دلته ښه باقاعده سکرینینګ کېږي او د هغې نه بعد چې دی هغه مخکې پرېښودی کېږي. دا وخت تاسو کتی شئ د هیلث ټیم دلته ولاړ دی. د هغې سره به هم په دغه حواله باندې خبرې کوو چې یاره دغه اکوپمنټس دوی ته پرووایډ شو. دوی څه وایي په دغه حواله باندې؟ السلام علیکم جی. سلام. د ټول ناول خو را سره جي خپل تعارف وکړئ. زما نوم جي اختر شاه دی او د نوي کلي ډسپنسرۍ کې پی آی ټیکنیشن یم. دا راته ووایئ جي چې اول آلات نو اوس آلات رالو اکوپمنټس رالو. په دغه اکوپمنټس کې څه دي او طریقه کار یې څه دی څنګه دی یو سړي تاسو مطلب ټمپریچر معلوموئ څه په دغه حواله راته ووایئ. د دې نه خو به مخکې مونږ چې کوم کسان راغله زباني تپوس به هم ترې وکړو او چې مطلب ستا تبه ټوخی شته یا مرۍ خوږېږي نه خوږېږي که نه د هغه زباني تپوس په وجه باندې مونږ هغه کلیر کړو به مونږ رسخت کړو. اوس دا اله مونږ ته نن سهار نه میلاو شوی ده. نو په دې کې لکه مونږ ته دا ویلي شوي چې 95 نه سیوا د هغې ټمپریچر ښیي نو دا تاسو بیا سیټ ته کوئ یا سمټم پکې کم دي هغه پکې وي هغه به سیټ ته کوئ. خو نن چې ما وکتل نو د 87 نه سیوا پکې د چا هم داسې قسمه دغه نه دی راغلی. الحمدلله کار ښه پرې روان دی. هغې مطمئن دي او مونږ هم پې مطمئن یو. مونږ ته هم پته ولګي چې دا کس کلیر و نو ښه خبره ده. طریقه کار څه دی جي د دې د یوز کولو؟ تاسو څنګه دا یوز کوئ؟ دا مونږ په دې سکو چې کوم انسان راشي هغه نه مونږ تپوس وکړو سترګې پټې کړه او د هغه تندي باندې د دې کوم شوا ده هغه ورشي او هغه بیا مونږ دې کې یو بټن لګېدلی دی هغه بټن مونږ پریس کړو. دا تاسو بالکل ماله وکئ. دا یو قسمه دغه مونږ تاسو وګورئ سترګې لګې پټې کړئ. تاسو دغه هغه شوا غونته کې سره ښکارېږي ستاسو په تندي باندې دلته کې ماته وښودل شو یو 5 سکنډ دپاره دا موږ پرېس وساتو دبو او 81 ستاسو چې کوم دی نو ټمپریچر دې وخت کې وښودلی شو نو دا اوکې دی. ښه جي مخکې حالات نو اوس تاسو سره حالات رالو نو اوله کې څه مشکلات او اوس څنګه په دغه حواله راته نو مشکلات خو دا و چې یو کس به موږ سره خبرې کولې نو موږ ته دا پته نه لګي چې آیا دا کس مریض د دې خبرې دی که نه دی د کرونا. نو هر کس چې راځي نو په خپل هم خوشحاله لړ شي کلیر شي چې یاره ما کې خو دا مرضونه جوړ نشته او موږ هم په دې باندې مطمئن یو چې یاره موږ ته ځکه چې زموږ خو سکټ نشته دی نن نسي یوز کړي خو دغه ګلبس دی په خپل هم راوړي دي دغه ماسک ته مچولي دي نو موږ هم مطمئن. حکومت ته طرفه څه نه دي راغلي؟ د حکومت د طرف نه خو موږ ته په لومبۍ ورځ باندې ګلبس مې میلاو شوي دي او ماسک هم میلاو شوي دي. نو داسې د وړاندې ورځې والا خو بیا ختم شو که نه دوباره خو نه اوس خپله جي اغوستې مې په دوکانونو کې موږ اغوستې دي. تاسو اغوستي او جی کتونکو څنګه چې تاسو د دې خبرې واورېدې یقینا ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت دغه کم سیفټي کټس دي یا ګلبس دي نور داسې کم اکوپمنټس دي هغه دي ته نه دي پرووایډ شوي. پرون موږ ریپورټ شیر کړو چې یاره دغه لنډاکي چک پوسټ باندې کم خلک سوات ته راننوځي د هغې دپاره چې دی دلته د سکرینینګ سیسټم نشته. دغه خلک بغیر د سکرینینګ نه سوات ته را داخلېږي. الله دې نه کړي که په دې کې داسې خلک ول چې د هغې چې دی سکرینینګ نه شي او هغه دغسې تلي او هغې پر اسکه متاثر وي نو هغه یو غټه تباهۍ سبب جوړېدی شي. دا وخت په لنډاکي چک پوسټ باندې باقاعده څومره چې سوات ته خلک راننوځي د هغې سکرینینګ کېږي د هغې انټري کېږي او د دې ځای نه خلک یو قسمه مطمئنه لاړ شي چې یاره زما کې هېڅ قسمه بیماري نشته. الله دې وکړي چې دغه بیماري د پاکستان نه د ټولې دنیا نه چې دی زر تر زره الله پاک ختمه کړي او دغه کومه هغه رنګینیانې چې وي د دنیا هغه یو ځل بیا شروع شي. د یو بل پروګرام دپاره خپل کوربه عبید فضل له اجازت راکړئ. د الله په امان.